أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. د دې موضوع په ارتباط باندې څه خبره تېره شوې وه. نن به یې دومره حصه بیان کړو. څه خبره موږ مخکې کړې وه چې ښځه هغه د یو نظام سرپرسته نشي جوړېدلی. په دې ارتباط باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر احادیث موږ بیان کړي وه او عقلي وجې مو هم په دې باندې بیان کړي وې چې دا نشي کېدلی. نن به په دې مسله باندې فقهي بحث کوو چې زموږ په دین کې په اسلام کې د ټول امت د علماو په دې اتفاق دی چې ښځه دا د کوم ولایت والی یا د کوم ملک باچا او یا د کوم نظام سرپرستی نشي کولی او نه د کوم حکومت چارې سمبالولی شي. په دې ارتباط باندې بېشماره تصریحات شته. ما یې تقریبا 10 حوالې را نقل کړي چې تلک 10 کامله شي. په ارتباط باندې مفسرینو ډېرې خبرې نقل کړي. امام محی السنه بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد مبارک چې لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة چې هیڅکله هغه قوم کامیاب کیږي نه چې هغوی خپل کار او خپل د حکومت چارې ښځې ته وسپاري. د پیغمبر علیه السلام د دغه حدیث په نقل کولو سره چې په خپل سند سره یې را نقل کړي دي د دې وروسته په خپله شرحه کې لیکي قال الإمام اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما. دی وایي چې امامت په ارتباط باندې د تمام امت اتفاق دی على أن المرأة چې ښځه لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضية چې ښځه صلاحیت نه لري د دې چې هغه د امام سي ولا قاضيا او نه د دې صلاحیت لري چې قاضي دي شي. لأن الإمام يحتاج إلى الخروج. علت ایوای وجه بیانی ځکه وای امام هغه محتاج دی ووتلو ته چې هغه به خپل دفتر او خپل کور راوځي لإقامة أمر الجهاد د جهاد د کار د قائمولو دپاره والقيام بأمور المسلمين او د مسلمانانو د کارو د جوړولو دپاره والقاضي او قاضي به يحتاج محتاج دی الى البروز اشکاره کېدو لره لفصل الخصومات د دعوو د حل دپاره والمرأة ښځه عورة عورت دی لا تصلح البروز هغه صلاحیت نه لري للبروز د ښکاره کېدو چې دا دی د خلکو په مابین کې راښکاره شي وتعجز لضعفها عند قيام بأكثر الأمور او دا عاجزه ده د وجه د دې د ضعف په قائمولو سره د ډېرو امورو ولأن المرأة ناقصة او بل دا چې ښځه ناقصه ده والإمامة والقضاء من كمال الولايات او امامت او قضاء دا د کامل ولایات یعنی کامل تصرفات څخه فلا يصلح لهما نو دغه ښځه د یو د دوی دواړو دپاره صلاحیت نه لري. فلا يصلح لها الا الكامل من الرجال نو صلاحیت نه لري د دې ولایاتو دپاره او د دې قضا او امامت دپاره الا الكامل من الرجال مګر په رجالو کې هغه رجل چې هغه ډېر کامل وي. نو په رجالو کې هر رجل د دې صلاحیت نه لري چې قاضي او امیر شي. نو یو ښځه به څنګه د دې صلاحیت ولري؟ شرح السنه جلد 10 صفحه 7 طبع بیروت. دوهم امام قرطبی رحمت الله علیه د قران کریم دغه آیات په تفسیر کې انی جاعل فی الارض خلیفہ په دې تفسیر کې د خلیفہ په شرایطو کې لیکلي دي. السابع ان يكون ذکرا وم شرط د خلیفہ او د امام د پاره دادی چې دا بناری نه وي. واجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما او تمام امت پر دې راجمع شوی دي چې ښځه جائز نه ده دا چې دا د امام سي.
واختلفوا في جواز كونها قاضية او پدې کې اختلاف دی چې دا د دوه خلکو تر مابین کومه فیصله کولای شي کې نه شي کولای فيما تجوز شهادتها فيه نو بعض علما وايي چې په هغه صورت کې چې په کوم شیانو کې د دې شاهدي قبليږي په هغه مسائلو کې د دوه کسانو تر مابین قضا کولای شي امام قرطبي احکام القرآن د جلد لسم صفحه 200 دریم شر العقائد نصفی پدې کې لیکي ويشترط ان يكون من اهل الولايه المطلقه الكامله وإذا شرط دی چې دا امام به خاوند د ولایت وي یعنی د سرپرستی به کامل مطلق په هر حالت یعنی خاوند د ولایت مطلقه کامله به څه معنا اي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا مسلمان بوي آزاد بوي نارینه بوي عاقل بوي بالغ بوي الى قوله تر دې ځای چې د شرع العقائد کې لیکي والنساء ناقصات عقل ودين او شذي ناقصات عقل او دین دي هغه هیڅ کله د ولایت او یا د کوم حکومت سرپرستی نشي شرح العقائد صفحه 158 علامه عبد العزيز فرحاروي رحمه الله صاحب د نبراس چې دې پر شرح العقائد او شرح لیکي دا هغه په نبراس کې لیکي والاوضح الاستدلال بالحديث وترطول واضح خود دلیل ول په حدیث شریف باندې الاستدلال بالحديث عن ابي بكر الثقفي دا ابو بکر الثقفي رضي الله عنه څخه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وايي کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خبر را ورسېدي ان اهل فارس چې اهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى چې دوی په خپل ځانو باندې سرپرست ګرځولې ده پاچای ګرځولې ده د کسرا لور قال وی پیغمبر علیه السلام فرمایل لا يفلح قوم ولو عليهم امراه هیڅ کله هغه قوم کامیابی نشي حاصلوي چې هغه پر خپل ځانو باندې شذ امیر کی امام بخاری رحمه الله دا حدیث را نقل کړي نو دای ورسته لیکي وايضا هي مأموره بالتستر یو دلیل خو خپل د پیغمبر علی السلام دغه واضح کول دی او بل دا چې دا شذ مأموره ده بالتستر وستر سره وترك الخروج الى المجامع الرجال او په ترک د وتلو چې دا بنوزي د نارینه مجموعات وايضا قد اجمع الامه او دا غرنګ امت جمع شوی دي على عدم نسبها د دې پر نټاکلو باندې حتى في الامامه الصغرى حتى په یو کوچنی امامت کې هم یعنی د مانزه په امامت کې لا هم ټول امت پر دې جمع شوی دي چې دا به د یو شی سرپرستی نه کوي نبراس شرح العقائد صفحه 300 دا خود امت د عام علماو د مفسرینو نظرونه فرد المختار کې چې زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د متأخرین علماو په فتاوا کې تر ټولو معتمده او مشهوره فتاوا ده وس د څلورو سره مذاهب د فقه حواله درته پیښو زموږ د مذهب مشهوره فتاوا رد المختار کې لیکي ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا شرط د امامت د فاردا دی چې مسلمان بوي آزاد بوي نارینه بوي عاقل بوي بالغا بالغ بوي قادرا پر کارونو به قادر وي مطلب عروند بنوي کون بنوي ګډ بنوي د کمزوري خاندان څخه بني دوری مختار دی دا الدر المختار جلد اول صفحه 543 دا حضور د امام صاحب مذهب فقه شافعی المجموع شرح مهذب دا ډیر معتمد کتاب دی په شافعی مذهب کې باغ کې دي کې ولا يجوز ان يكون امراه او جائز نه ده دا چې شذ دي امر سي لقوله صلى الله عليه وسلم ذکر د نبی عليه الصلاه والسلام قول دی چې ما افلح قوم هغه قوم فلاح نه پیدا کړي اسندوا امرهم الى امراه خپل کار یې شذ ته حواله وانه لا بد للقاضي
او بل وجه دا ده چې ضروری ده د قاضي د پاره من مجالسه الرجال من الفقهاء چې دا قاضي به د رجال سره د نارینه سره چې هغه فقيه نارینه وي د هغه سره بکشینی والشهود والخصوم د شاهدانو سره بکشینی د دعوګرانو سره بکشینی والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال او شذ منع د ناس سره نارینه سره لما يخاف عليهم من الافتتان بها ځکه چې بیره د فردوی باندې د دینارینه سره الافتتان د فتنې واقع کېدل بها په دې سره چې نارینه خو به بیا په فتنه کې واقع کیږي د دې سره چکشینی نو دا کښن استلای نسی تکمله مجموع شرح مهذب جلد شلم صفحه اصول اووشت اوم د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د مذهب فتاوات المغنی لابن قدامه هغه کې ورد عبارت راخستې دي مالر عبارت یې را نقل والمرأة ناقصة للعقل شذ ناقصة العقل ده قليلة الرأي رأي كمزور ده ليست أهلا للحضور إلى محافل الرجال هغه د دې اهل نه ده چې هغه دې د نارینه محفلونو او مجموعات ته حاضر شي ولا تقبل شهادتها شهادت هم نه قبليږي ولو كان معها 1000 امرأة مثلها اگر چې د دې سره د دې په مثل زر نور شې هم ملګری سي لیکن بیا هم شاهدین نه قبلي تر څو چې یو بل نارینه سره رانشي ولم يكن معهن رجل کله دغه زور شو سره نارینه نوي د زور شو شاهدین قبلي عبارت ورج دی ورسته لیکي ولا تصلح للامامه العظمى صلاحیت نلري د عظیم امامت تفا ولا لتوليه البلدان او نه صلاحیت د دې لري چې د کوم ولایت او شار والی دي سي ولهذا لم يؤول النبي صلى الله عليه وسلم ده هم دی وجه څخه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا احد من خلفائه او نه هیڅ د پیغمبر اسلام د خلیفګانو څخه ولا من بعدهم او نه بل هیڅ د هغوی نو ورسته څخه وعلی ګرځولې د امرأه شذا قضاء د قضا ولا ولایت بلدین او نه د ولایت د شاه یعنی نه نبی عليه الصلاه والسلام نه خلفاء او نه د مسلمانانو کوم بل باچا په خپل ټوله زمانه کې کوم شذا قاضي ګرځولې ده او نه د کوم ولایت ورکړي فيما بلغنا ترسو څون اندازه چې مستوى علم ستا ولو جاز ذلك کدا کار رواوي نو لم يخل منه جميع الزمان غالبا نو ټوله زمانه به غالبا ورڅخه خالی نه وای دا په ټولو زمانو کې د مسلمانانو په پاشهانو کې او د غرنګ خلفای راشدینو په زمانه کې د نبی عليه السلام په زمانه کې نه کوم شذ قاضي ټاکل شوی ده او نه ولایت ورسپارل شوی دي نو د دې څه دا معلومه ده چې دا د دې اهل نه المغنی لابن قدامه جلد ولسم صفحه 300 دا هو اوم اتم محلاد ابن حزم دا غیر مقلد دی ظاهری عالم دی دام په جلد نه هم صفحه 380 کې لیکي عبارت امارا نقل نکي اردو دا زموږ رد المحتار شامی جلد 5 صفحه 240 کې دا خبره لیکي حجت الله البالغه د شاولی الله رحمه الله جلد ام صفحه 315 کې دا خبره لیکي منح الجلیل جلد اتم صفحه 230 کې هم دا خبره لیکي دا تقریبا یولس یا لس حوالی دي چې د څلورو سو مذاهب او د تمام امت د علماو پر دې اتفاق اوس نو دا خبره ته تاسو خپل متوجه سي ټول اسلامي امت پر دې متفق وي ټول فقها ټول محدثین ټول مفسرین په دې باندې متفق وي چې شذ د دې صلاحیت نه لري چې هغه د کوم ولایت پروسپارل یا د کوم ځای قاضي کړل شي او یا د کوم بل سرپرستی د نارینه ورکړل شي نو دا بیا په کوم دلیل باندې د اسلام څخه لري کسان او د غرب څخه متاثر کسان جائز ګڼي چې په قضاو کې دوی ټاکي او یا د خلکو د پاره وکیلان ټاکي یا وزارتونه ورکي یا ولایتونه ورکي کدا کار
یو سړی جائز وبولي دا د ټول امت د اسلامي عقیده خلاف عقیده او دا د کفر عقیده ده دا د اسلام عقیده نه ده اوس نو وايي کچيري او شذ چا قاضي وټاکل یا کوم ولایت او وسپاري د دې له شذي یا دغه سرپرستی یا وکیل امر نافذ دی کنه دی یعنی اوس خدا دا وټاکل شو دا فیصله منل ضروری دي او پر مسلمانانو حکم منل واجب دي کنه دي په دې ارتباط باندې تاسو واوري درد المختار حواله رد المختار د قاضي ابو سعود رحمت الله علیه څخه په حواله باندې را نقل کړي د تنبیه یو عنوان اجدی وای تنبیه خبرتیا واما تقريرها في نحو وظيفه الامام وعيد جشد مقررول دا امام په وظیفه باندې یعنی لکه یو امام یو امیر چې پر کومه وظیفه ټاکل کیږي د دې تقریر شدي فلا شک فی عدم صحته فنسی والک هیڅ شک نشته یعنی د هیڅ په نسبت دا سینه ده او د دې د امر منل دا معتبر نه دي پر مسلمانانو باندې د حکم منل دا لازمی نه دي لعدم اهلیتها ځکه چې دا د دې اهل نه ده چې څوک دی شي اهل نه وي نو د هغه د امر پابندي بیا په کوم صورت کې واجبي خلافا لما زعمه الجهله وای حکم مخالف دی د هغه چا هغه جاهلانو چې هغه ګمان کړی دي چې انها يصح وتستنيب لأن صحة التقرر يعتمد وجود الأهلية وای د هغه خلقو د هغه جاهل انسانانو چې هغه دا ګمان کړی دي چې دا سې کیږي چې دا دی فقط امیر وي او د ځان د خبرو د پاره دی یو نائب وټاکي هغه دی بیا خبرې کوي وای چې دا ګمان کړی دی دا خبره غلطه ده خلافا لما زعمه الجهله حکم مخالف دی د هغه کسانو چې هغه ګمان کړی دی بعضی جاهلو کسانو انه يصح چې دا د دې تقرر سې کیږي وتستنيب او دا به یو څوک نائب ګرځي وای دا خبره غلطه ده ولې وای غلطه ده وای لأن صحة التقرر يعتمد وجود الأهلية ځکه وای د یو چا د تقرر صحت خدا پر دې باندې موقوف دی چې هغه اهل باید وي وجواز الاستنابه فرع صحة التقرر او جواز د استنابت چې یو څوک نائب وټاکي د دې نائب د ټاکلو رواوالي خو هغه وخت کېدلای شي چې دای خپل اهل د تقرر وي وای دای خپل اهل د تقرر نه دی نو بل بنائب څنګه وټاکي وای وجواز الاستنابه فرع صحة التقرر جواز د استنابت یو څوک نائب ټاکل د دې رواوالي دا فرع د دې چې خپل خدای واري اهل شي نو دا خپل اهل د دې نه د چې دا خپل امیر شي نو بیا چې بل څوک دا ټاکی د دې د طرفه څخه بیا د خلکو د پاره یو نائب ګرځي پیدا خو به خینسي کېدل شامی جلد 5 صفحه 4 اوس دا خبره کوو چې دا خو یوازې د مسلمانانو او د الله تعالی په دین کې د اسلام په دین کې د ټول امت د علماو د څلورو سره مذاهب او دا غرنګ غیر مقلدین چې هغه د کوم مذهب پابند نه دي ظاهریه د ټول امت د علماو د مسلمانانو اتفاق دی چې شذ نه د امامت صغرا او نه د امامت کبرا اهل دا د ټول امت اتفاق دی او د الله تعالی په دربار کې د اسلام د دین نه ما سوا بل هیڅ دین معتبر ان دین عند الله الاسلام دین د خدای په دربار کې یوازې او یوازې د اسلام دین دی فقط بس بل دین نه دی معتبر او الله فرمایي و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه او څوک چې د اسلام نه ما سوا بل دین اختیار کړي هغه دین هیڅ کله نه قبليږي نه هغه دین معتبر دی دا خبره اوس نو دې ترازو چې आवाज په اسلام کې نه بلکې د دنیا د ټولو د عقل خاوندان دا کده هر مذهب او هر دین پابند دي د ټولو په اتفاق شته د امارت لایق نه د دنیا چې څونه عاقلان خلق دي عاقلان د عقل قید سریج دي د دنیا د څومره عاقلان انسانانو کاغه د هر دین پابند وي د هر ملک وي د ټولو په نسبت باندې شته امیر او د کومه مملکت سربراه یا وکیل یا قاضي نشي جوړېدای
په دې ارتباط باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه کې په یو ډېر بهترین مضمون کې لیکي عنوان یې شی سیرت الملوک. سیرت الملوک په دې کې د لیکلي دي دای لیکي چې د ملک د مشرتوب د پاره دا ضروري ده چې سړی بناري نه او بل دا لیکي چې آزاد بوي او بل دا چې دا ضروري ده نارینه بوي آزاد بوي او دا ضروري ده چې شجاع بوي. نارینه بوي آزاد بوي شجاع بوي. ځکه وای که شجاع نه وي نو د خپل ملک خلق حیا نه وسکي. او بل دا چې حلیم بوي بردبار بوي. که حلیم او بردبار نو بیا د ملک چاري نشي سنبالول. او څلورم دا صاحب حکمت بوي. د حکمت خاوند بوي. حکمت به ورسره علم بلري. که علم نه درلودي د خلکو په خطا استلو باندې نه پوهیږي چې دا خلک ما خطا باسي کمه نه خطا باسي. او پنځم دا عقل مند بوي. د عقل خاوند بوي. که عقل نه درلودي نو نظام بربادي. او پنځم دا بالغ بوي. کشر بنوي ځکه چې عقل تام نوي کار نشي کولای. آزاد بوي غلام بنوي. که غلام وو بیا خلک حیا نور سکی. نارینه بوي صاحب رائے بوي او ریدونکي بوي یعنی د غوږو قوت به پرځای وي او لیدونکي بوي د سترګو قوت به پرځای وي. د ذی شرف خاندان بوي چې خلک بیا عیب ورته ونوي او خلک په اطاعت کې د ځان لپاره شرم محسوس نه. که یو سړی د کمزوري خاندان سي او یا په خاني زندگی په یو بد حالت کې تیر شوی سابق زندگی په غلامی کې یا په انتهایی پست حالت کې تیر شوی د خلکو تر لاس لاندې تیر شوی بیا سبا دا پر خلکو امیر نو خلک په اطاعت کې عار محسوسي چې د داسې چا اطاعت کول خو ما د پاره شرم دی چې زه د دې سړي اطاعت کوم. نو که څه هم مخامخ یو سړی به څه نور توای او په ځړی کې به د اطاعت څخه ناراض وي نو د ذی شرف خاندان سببي او مخکنی سابقه به خوندوري وي. دا ټول شرایط وای په عقل باندې معلوم دي. شاه صاحب وای دا ټول شرایط په عقل معلوم دي او د تمام بني آدم پر دې اتفاق دي. عام خبره ده کده نيري ملکو خلق دي کده نږدې. عام خبره ده که مسلمانان دي او که غیر مسلمانان ټول پر دې خبرو اتفاق دي چې دا به د عقل خاوند ده. اوس نو یو سړی راسي وګوري چې د ټول امت د علماو د مسلمانانو اتفاق دی. د دنیا د هر عاقل بالغ انسان په دې اتفاق دی چې دا شرایط باید په پاچا کې په امیر کې وي. نو شذ خدا دی مل عقلن هم دا ثابت کړل نقلن مو هم دا ثابت کړل چې د دې صلاحیت نه. بیا د دې د فار زور وهل او ډیر زیاتې پیسې مختصول او د هغوی د فار باقاعده پروګرامونه جوړول په رادیوګانو کې د دې خبري عامول په اخبارو کې عامول په ټلویزیونانو کې عامول او بیا خاص کشره طبقه د اتلس کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ پورې د هغه د پاره ډېری پیسې مختصول او د هغوی د روزنې د پاره چې سبا هغوی په حکومت کې کار وکړي. د دې څه معنی د دې یوازې معنا دا ده چې د غرب لنډغر او د غرب متاثر زنادقه او ملاحده د خپل جنسي تسکین د پاره په دفترو کې د شذو استفاده وکړي. د خپل جنسي تسکین د پاره په مغازو مارکیټو کې د شذو څخه استفاده وکړي. د خپل جنسي تسکین د پاره په ریاستو وزارتو کې د هغوی څخه استفاده وکړي. د اسلام د دشمنانو او د هغوی څخه د متاثر خلکو یوازنۍ غرض د شذو پر ایستلو کې ده. بل هیڅ کار نه. زکات شذ نه ولایت کوي شي نه پاوي کې د استعداد نه هغه د عمل سمبالولای شي. یو سړی دا وایي چې زدا یو څوک پر دې وظیفه باندې ځکه ټاکم چې دا وظیفه به سمبال کړي غلط. شذ خو یې نشي سمبالوي. دا خو د ټول امت د ټول انسانيت په دې اتفاق. نو دا را استل او د ځان سره یو ځای په چوکۍ کې کښینول د دې څه معنا ده؟ د دې فقط دا ده چې د رئیس صاحب پر ریاست کې د ورځې ژوندۍ هم په جنسي تسکین باندې پوروي. هر کله چې خواهش وسي دی به خپل خواهش پوره کوي. د وزیر صاحب هم دا غرض وي
او په دکان کې کې سره کښېنول هم به دا غرض وي، یوازنی غرض د اسلام د دشمنانو دا دی. لیکن چون کې خدای عزوجل او د هغه د پیغمبر شذ ناقصات العقل بللی دي، د شذ د نقصان عقل په وجه په خپل تاوان باندې سر نه اخلاص دوی هم دغه سره ورزيدلې دي د خپل خبرې د دعوی د پاره یو ځای بل ځای تزغلی او دغه دعوی او ناری پورته کړی چې د شذ حقوق بیان ورکړي. الان کې په حقیقت کې دا د حقوق نه دي، دا د دوی د حقوق پایمالول دي، دا د دوی د عزت لټول دي، دا د دوی د ابرو د حیا لټول دي. خدا چې دوی خپل ناقصات عقل دي، څنګه چې ناقص العقل انسان په خپل خیر او شر نه پیږي، دوی بیچارهګانی هم دغه په خیر او شر باندې نه پیږي. نو شیخ سعدی رحمه الله دغه سي ملک د خلکو د پاره ډیر بهترین پیغام لیږلی دي او ډیر بهترین بیت ورتوای وای گرب امیر و سگ وزیر و موشورا دیوان کند این چنین ارکان دولت ملک را ویران کند. گرب امیر و سگ وزیر و موشورا دیوان کند این چنین ارکان دولت ملک را ویران کند. کله پیش امیر سی او سپی وزیر سی او مژق قاضی سی، نو داسې افراد او ارکان ملک ویرانوي. نو پر دغه مسلمانانو باندې نن داسې خلک مصدق شوي دي، ځکه نو دغه مسلمانانو د پاره د خدای حکم ته متوجه کېدل پکار. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا تبايعتم بالعینه، اذا تبايعتم بالعینه ورضيتم بالحياه الدنيا واخذتم اعناق البقر ورضيتم بالزرع، کچیر تاسو عام بیعات شروع کړلې یعنی غیر شرعي بیعات او تاسو د دنیا په ژوند راضي سواس او د غیام لقیم ونیوي او کشف کروندې ته متوجه وکړل وترکتم الجهاد، جهاد مو پریښو دي، صلت الله علیکم ذلہ، الله عز وجل به پر تاسو باندې ذلت مسلط کی، لا ينزعها، هیڅ کله به الله تعالی دا ذلت تاسو سپورته نه کی حتی ترجعوا الى دینکم، تر سوچ تاسو خپل دین ته دوباره راګرځي، یعنی د جهاد امر. کله مسلمانانو کې دا کار هم پاتې سو او حکومت او سرپرستی د داسې خلکو په لاس راغلل، نو د داسې خلکو د پاره پیغمبر علی السلام نسدم ذکر در مخدم ذکر خیر ګڼلې دي. دا هغه عقلی او نقلی وجوهات دي چې شذ امیر او سرپرست نشي ګرځي. ځینې شبهات دي هغه سبا ان شاء الله بیانوم. الله دې د صالح اعمال توفیق راکړي.